راځو ځوانانو د میم اته دېرش الف فرم ته. میم اته دېرش الف یو مونږه میم اته دېرش چې دی اصلا میم اته دېرش په دوه بخشونو تقسیم شوی دی. خپله میم اته دېرش فرم چې دی دا په دوه بخشونو تقسیم شوی دی چې یو ته یې مونږ میم اته دېرش الف وایو، بل ته یې مونږ میم اته دېرش چې استفاده کوو ب استفاده کوو. نو اوس به میم اته دېرش الف باندې چې وکړو خبرې وکړو. اصلا هدف زموږ دلته اوس د دې فرم څخه میم اته دېرش چې دی الف دی. میم اته دېرش الف په اداراتو کې دا هم دفتر دی، څوک ورته فرم وایي، څوک ورته دفتر وایي. زیاتر په محاسبې دولتي محاسبه کې د دې لپاره موږ دفتر څخه استفاده کوو. د بودیجې د کنټرول چې دی دفتر دی. میم اته دېرش الف د بودیجې د کنټرول د دفتر لپاره چې کوو استفاده کوو. چې کوو د بودیجې د کنټرول د دفتر لپاره استفاده کوو. او دا بیا د فرعي تخصیصاتو د دفتر د کنټرول لپاره استفاده کوو چې راځو ان شاء الله په راتلونکي کې د بودیجې د کنټرول دفتر لپاره د میم اته دېرش الف فرم څخه موږ چې کوو استفاده کوو. له میم اته دېرش فرم څخه البته لومړنیو بودیجې واحدونو له لوري د تخصیصاتو صادرولو لپاره چې په تصویب شوي بودیجه کې د تعدیلاتو د ثبت او عمومي تخصیصاتو او د پاتې شوي بودیجې د میزان ساتنې لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي. البته د دې فرم څخه د عمومي تخصیصاتو د عمومي چې تخصیصاتو البته د صادره شوو تخصیصاتو له چی سره له عمومي تخصیصاتو څخه په دې کې تعدیلات او د دوی ترمنځ هغه چې میزان او تفاوت مونږ په میم اته دېرش فرم کې چې کوو استفاده کوو چې هغه مونږ ته چې په بودیجه کې د دې هغه عمومي تخصیصات مونږ ته په بودیجه کې چې دی تصویب شوی دی. راځم د میم اته دېرش الف دفتر چې دی د بودیجوي د اجرا معاملې یا د بودیجوي د اجرا معاملاتو د هر درې فرمونو مثلا هغه که بې درې دی، بې درویشت دی او بې یوویشت دی. د دې لپاره چې دی د هر یو معاملو یعنې بې درې، بې درویشت او بې اوویشت. بې اوویشت د تخصیصاتو ترلاسه کول د وزارت مالیې څخه او خبر د اطلاع ده. بې درویشت تعدیلات دي او بې درې فرم تصویب شوې چې وه بودیجه وه چې په دې میم اته دېرش فرم کې دغه چې کیږي کنټرول کیږي چې یوه اداره مثلا د هغه تخصیصات چې دوی ته منظور شوي دي. مثال مونږ وایو چې په درې فرم کې مثلا د تعلیماتو ادارې ته مثلا یایو چې 1 میلیون افغانۍ 1 میلیون افغانۍ په 1400 کال کې چې دی منظوري شوي دي. 1 لک افغانۍ اته دېرش الف فرم کې مونږ ولیکلې عمومي تخصیص څومره دی؟ 1 میلیون افغانۍ منظوري شوي دي. دا 1 میلیون افغانۍ چې شوي دي منظوري شوي دي یعنې دا فرم دا 1 میلیون افغانۍ تصویب شوي دي. په دې 1 میلیون افغانیو کې مونږ تعدیلات هم راوستلي دي. مثلا 1 لک افغانۍ مونږ اضافه پیسې مصرف کړي دي چې تضعید شوی دی او بې ویشت مونږ په اوله روبه کې د دې مثلا 3 لک افغانۍ ترلاسه کړي دي. څو 3 لک افغانۍ. د دې ټولو مونږ ته ګزارش او کنټرول چې راکوي میم اته دېرش
الف موږ ته راکوي. چې راکوي میم 18 الف. د میم 18 الف دفتر په جلا پاڼه کې د تصویب شوی بودیجې لپاره د هر باب او فصل لپاره موږ ته چې کوي موږ ته ښودنه کوي چې موږ وایو چې د 3 لکه افغانۍ د آیا د معاشاتو لپاره استفاده شوي دي، یعنی 21 کوټ څخه یا د 22 کوټ څخه یا مثلا د 25 کوټ څخه د کوم کوډونو څخه چې دغه 3 لکه افغانۍ تصفیه شوي دي، او د تضعید چې راغلی دی آیا په 22 ټکو راغلی یا 25 ټکو راغلی یا په 21 ټکو راغلی دی، په کوم کې راغلی. دغو ټولو ښودنه موږ ته چې کوي میم 18 الف فورم موږ ته چې کوي ښودنه کوي. مثلا دلته وایي چې په 1499 کال کې د عادي بودیجې د منظورۍ اصل په باب د بدرۍ فورم کې چې مثلا 4 لک افغانۍ کیږي او په B23 فورم کې د 1000 افغانیو په ارزښت زیاتوالی راغلی او په بل مبلغ په اختیاري ډول او بل مبلغ په اختیاري ډول په نظر کې نیسو او بیا یې په میم 18 فورم کې درج محاسبه او تطبیق کوي چې د دې فورم شکل او ساختار تاسو په سکرین ریکارډ کې ګورئ ځوانانو چې دا د میم 18 الف فورم چې د شکل او ساختار دی. میم 18 الف دفتر وزارت ارگان لیکي مثلا د تعلیماتو اداره مالی کال لیکي حسابي کوډ شمیرې مثلا ارگان 2 رقمي پروژه 6 رقمي او تصنیف 3 رقمي پاوند دی، موقعیت بکنه غواړو پاوند دی او تصنیف 2 رقمي. د معاملاتو جزئیات، البته د معاملاتو جزئیات چې دي مثلا لیکي مسلسله شمیره لیکي د ثبت شمیره لیکي دلته نه راغلی سمه، د سند شمیره لیکي کوم سند په اساس سره آیا B3 B23 B22 وروسته کلنۍ منظوري اصل د اتم ستون چې د اصلي او تخمینی لیک توپیر دی، داخلي لیکدونې دي او بهرنۍ لیکدونې دي چې په د اصلي او تخمینی لیک توپیر چې د تضعید و تنقیص، داخلي لیکدونې تضعید و تنقیص، بهرنۍ لیکدونې تضعید و تنقیص انشاءالله به اوس به تاسو ته تشریح شهریو. راځم له تعدیل څخه وروسته میزان دی او ریزرف کوډونه دي د بودیجې ضمیمه ده، د نیمایي کال ارزونه تضعید و تنقیص دی، عمومي میزان دی، تخصیصات دی، د تخصیص لپاره شته میزان، د تخصیص لپاره چې شته میزان. راځو لومړی په لومړی قدم کې مونږ دلته د دې فورم دا فورم چې دی مونږ مثلا په 99 د اوله په 12 باندې د B3 فورم په اساس د چیش په اساس د B3 فورم په اساس مونږ مثلا لیکو چې 4 لک افغانۍ اصل منظوري کلنۍ منظوري مونږ لرو او له تعدیل وروسته مونږ تر اوسه پورې کوم تضعید و تنقیص نه په بهرنۍ لیکدونه کې نه داخلي لیکدونه کې او نه اصل او تخمینی لیکدونه کې چون شروع دی د کال دی مونږ له تعدیل وروسته مونږ څومره دی 4 لک افغانۍ دغه کوم نه تضعید و تنقیص کوم تضعید و تنقیص نه دی راغلی نو هغه 4 لک افغانۍ مونږ دلته انتقالوو. نو دا 4 لک افغانۍ عمومي میزان ته لیکدول کیږي چې نیمایي کال ارزونه کې نو کوم تضعید نه دی راغلی چون شروع دی کال دی او 4 لک افغانۍ شته تخصیصات مونږ لرو. راځم B23 فورم کې اوس کار شروع شو. د B23 فورم کې د B23 فورم کې ځوانانو مونږ چې شی لرو B23 فورم کې مونږ 10,000 افغانۍ څو 10,000 افغانۍ مونږ B3 فورم کې 4 لک افغانۍ درلودې څو 4 لک 10,000 افغانۍ مونږ چې راغلی دی په 10,000 افغانۍ د اصلي او تخمیني لیک کې تضعید راغلی دی یعنی مونږ پیسې اضافه مصرف کړي دي 10,000 افغانۍ. نو کلم چې تضعید شو نو په تضعید کې دلته مونږ په میم 18 الف کې چې کله لیکو د اصل تضعید چې دی د اصل منظوري سره چې کېږي جمع کېږي
ځکه منفي کېږي نه، موږ اضافه مصرف کړی دی. وخت کې چې اضافه مصرف مو وکړ نو د اصل منظورې سره موږ څه کوو؟ جمع کوو. کله چې جمع کوو یعنې له تعدیل وروسته چې کله 1000 افغانۍ تزاید راغی نو له تعدیل وروسته نتیجه چې کېږي 4 لکه جمع 1000 افغانۍ کېږي. 4 لکه څو؟ 1000 افغانۍ. 4 لکه جمع 1000 مساوي په 4 لکه څو؟ 1000 افغانۍ. راځم عمومي میزان هم 4 لکه څو کېږي؟ 1000 افغانۍ. نو د تخصیصات لپاره شته میزان هم څو کېږي؟ 4 لکه 1000 افغانۍ. راځم به اوش فرم ته. د بیوش فرم کې مونږ د تخصیصات اخیستي دي څومره؟ 1 لکه افغانۍ مونږ چې اخیستي دي، تخصیصات اخیستي دغه سم نه برېښي ځوانانو، 1 دقیقه. 1000 افغانۍ دي. 1000 افغانۍ موږ تخصیص اخیستی دی. نو هغه تخصیصات زموږ څومره دي؟ 1000 افغانۍ د دې لپاره موږ تخصیص اخیستی دی. نو څو کېږي؟ هغه 4 لکه 1000 افغانۍ چې کېږي. غوښتنه کېږي موږ چې تزاید اخیستی وو خو نو د بیوش فرم په اساس سره موږ هغه اخلو. نو هغه 4 لکه څو کېږي؟ 1000 افغانۍ کېږي. څو کېږي؟ 1000 افغانۍ چې دلته موږ تزاید کړی وو د هغې لپاره موږ تخصیص اخلو. څو؟ 1000 افغانۍ. نو 1000 افغانۍ څو؟ 4 لکه 1000 افغانۍ. نو ځوانانو د میم 38 فرم راځم بل بخش ته. څلورم ته بدیرویشت کې بیا مونږ 50000 افغانۍ 50000 افغانۍ مونږ په داخلي لیږدونه کې 50000 افغانۍ کې تزاید راغلی دی. داخلي لیږدونه کې 50000 افغانۍ چې راغلی دی؟ تزاید راغلی دی. 50000 افغانۍ تزاید راغلی دی. 4 لکه 1000 افغانۍ مونږ 4 لکه 1000 افغانۍ هلته درلودلې. که تاسو په یاد وي مونږ څو لرلې؟ 4 لکه 1000 افغانۍ مونږ درلودلې په عمومي تخصیص کې 4 لکه 1000 افغانۍ. نو 50000 افغانۍ چې تخصیص راغه 4 لکه 1000 افغانۍ جمع 50000 څو کېږي؟ 4 لکه 80000 افغانۍ. څو؟ 4 لکه 80000 افغانۍ. نو د تخصیص د لیږد لپاره مونږ چې 4 لکه 80000 افغانۍ شوې نو 3 لکه 80000 افغانۍ دلته مونږ سره چې شوې د تخصیص لپاره مونږ سره پاتې شوې. چې هلته مونږ 1 لکه افغانۍ تخصیص اخیستی وو. نو 1 لکه افغانۍ تخصیص چې مونږ اخیستی وو البته تاسو دلته دغه 1 لکه افغانۍ د بخښنه غواړو د 1 لکه مونږ 1000 افغانۍ تشریح کړو. د 1 لکه افغانۍ مونږ تخصیص اخیستی وو. نو 4 لکه 1000 وی چې 1 لکه مونږ تخصیص واخیست څو شوې؟ 3 لکه 1000 افغانۍ. 3 لکه څو؟ 1000 افغانۍ. پس راځو ځوانانو مونږ دلته راځو. اوس مونږ هلته څو لرلې؟ 3 لکه 1000 افغانۍ مو لرلې. 50000 افغانۍ دا ورزیاته شوې. شته تخصیص مونږ څومره شو؟ 3 لکه 80000 افغانۍ. راځم بدیرویشت فرم کې مونږ مثلا داخلي لیږدونې لپاره مونږ مثلا 80000 افغانۍ تنقیص لرو. چې لرو؟ تنقیص لرو. تنقیص یعنې زمونږ د مصرف څخه اضافه دي دغه پیسې. نو 80000 روپۍ دلته لرو. نو 4 لکه 80000 وی. نو د تعدیل وروسته نتیجه څومره شوه؟ 8 چې تر منځ کې شي څو پاتې شوې؟ 4 لکه 8 دي. 8 چې تر منځ کې شي 4 لکه افغانۍ. نو عمومي میزان 4 لکه افغانۍ. نو 3 لکه 8 دي. 8 مونږ تنقیص کړې تر څو پاتې شوې؟ 3 لکه افغانۍ. راځم بدیرویشت فرم د 3م شمارې په اساس سره 40000 افغانۍ مونږ دلته تزاید لرو. 40000 افغانۍ چې 4 لکه دلته لرو. 4 لکه او 40000 چې تزاید شي 4 لکه 40000 افغانۍ. نو 4 لکه 40000 افغانۍ به مونږ عمومي میزان شي. نو 3 لکه وی 40000 مرسته جمع کړي 3 لکه څو شوې؟ 40000 افغانۍ. راځم بدیرویشت ته. 4 لکه 40000 په هغه 4 لکه 40000 او مونږ څو لرو؟ تخصیص اخلو څو؟ 20000 افغانۍ. نو د 3 لکه 40000 نه چې 20000 لاړ شي 3 لکه څو به پاتې شي؟ 20000 افغانۍ. بدیرویشت کې مونږ
2025,000 افغانۍ مونږ تنقیص لرو نو 4,40,000 لرو 25 چې منفي شي 4,15,000 افغانۍ نو 4,15,000 به زموږ عمومي میزان شي نو 25 دي 3,40,000 افغانۍ دلته لرو نو چې 25 تنقیص کو تر 2,95,000 پاتې کېږي نو په 20 پورم کې مونږ 15,000 افغانۍ بیا هم له تعدیل وروسته مونږ دلته مونږ چې دی ریزرو کې څو لرو 10,000 افغانۍ لرو ریزرو کې څو لرو 10,000 افغانۍ لرو او 4,15,000 افغانۍ 15,000 چې جمع شي څو راځي 4,15,000 جمع 10,000 څو به شي 4,15,000 افغانۍ نو 2,95,000 دي نو 2,95,000 چې موږ 10,000 هغه منفي کو 2,00,000 به څو پاتې شي 15,000 افغانۍ راځم آخرینی بخش ته د بدرۍ فروم د شمیرې په اساس موږ 4,15,000 افغانۍ درلودلې څو 4,15,000 افغانۍ له تعدیل وروسته 90,000 افغانۍ موږ د بودیجې ضمیمه لرله څو 90,000 افغانۍ 4,15,000 جمع 90,000 کېږي 15,15,000 افغانۍ نو 15,15,000 افغانۍ موږ دلته شته تخصیصات څومره لرل شته تخصیصات موږ 3,15,000 افغانۍ موږ لرل 3,15,000 افغانۍ موږ درلودلې نو چې 90,000 جمع شي 4,00,000 څو شي راځي 15,000 افغانۍ نو 4,15,000 افغانۍ موږ له تعدیل وروسته نو 80,000 افغانۍ بیا موږ تنقیص راغلی دی په نیمایي کال کې نو نیمایي کال کې 15,15,000 نه چې 80,000 منفي شي 4,15,000 پاتې کېږي او د 4,15,000 نه چې 80,000 بیا موږ منفي کړو 3,45,000 افغانۍ دا زموږ د میم 38 فورم اوس به په راتلونکي ویډیو کې انشاءالله د میم 38 بې فورم باندې خبرې وکړو نه له موږ سره پاتې شئ مننه